والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وعلماء أهل سنته وأولياء ملته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واتبع سبيل من أناب إلي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وكريمنا وحبيبنا ومحبوبنا ومأوانا وملجانا محمد وبارك وسلم عليه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا إمام المتقين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي یا مرشدی یا محبوب رب العالمین رب العزال خالق کائنات رب ذوالجلال پدغی جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وعلی آلہ وسلم کے او د بڑی 11ویں شریف د حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ مبارک دی سال ثواب پد عقیدت په اجتماع کې زموږ د راجمع کېدل اوریدل ویل د حاضری په خپل بارگاہ کې قبول او مقبول او منظور فرمایي. ډېر په درناوي سره د خپل سیمه او د خپل خړې سیمه دغه خولي علماء کرام د نږدې او د لرې او د مختلفو خیلونو د مدارس او محتممین نظما مدرسین او د جامعات او طلباء کرامو او د تنظیم اهل سنت و جماعت ناظمانو سفیرانو مشرانو کشرانو رب العزال لمونږ استاسو دا ټول کاوش دا محنت او دا عدد په خپل عظیم بارگاہ کی قبول و مقبول فرمائی. سٹیج باندې کم علماء تشریف فرما دی هر یو د نوم د اغستو سره د القاباتو د غوی د کمالاتو او د ستاینو وړ دی، خو لیکن وقت مختصر دی. دعا وکاو او د خپلو الفاظو کې د پیغام په صورت کې او د درې خبرې وړاندې کول غواړم. ټول ناول کچرې زه په دې خبره باندې وضاحت وکم چې دا مونږ علاقه او په وطن کې دغه علماء کرامو چې کم خدمات دي نه د چا نه پټ دي نه چا نه پټېدی شي او نه دا خدمات صدا سے کمزوری دی چې چا د په نظر باندې نه راځي. هغه خدمات تاسو واخلئ د مدرسو د جوړېدو په صورت کې، که د علماء کرامو خدمات تاسو واخلئ د مدرسو د چلولو په صورت کې، که د درس او د تدریس په صورت کې واخلئ، دا ټول خدمات د چا نه پټ نه دي او نه دا د چا نه پټ دي چې مخکې به زما او د ستا د کور او د کلي په وطن کې به صرف ملکانانو پټکي په سرول، صرف د پټکو د شملو مشرانو و پټکي په سرول. ما په یاد خو ډېر قریب یاد دی، خو ستاسو په یاد باندې بم ډېرو کم کوزو خلکو پټکي په سر کړي وي. که نن زما او د ستا په کور کې د مازیګر په وخت کې کور لرا دننه شي، زما او د ستا د زوی په سر باندې پټکی په سر وي، زما او د ستا په نصیبه په سر باندې پټکی په سر وي، او په ماسپخین په وخت کې د کور نه وځي
کله د صادر پسې یو کټ ګوري او کله د صندوق د پټکی پسې ګوري. دا ټول ښکلا، دا ټول عزتونه، دا ټول رحمتونه، دا ټول خدمتونه او دا ټول افرادو د تیاری چې دا د علماء کرامو دا خدمات د چا نه پټ نه دي. دا ډېر یو لوی کردار دی چې دغه کردار باندې باشعور خلک ډېر زیات په اسانه باندې پوهېږي. خدا خبره زارس کول غواړم، مقصودی زما دا خبره ده چې دغه علماء کرامو خدمات په یو محاذم د چا نه پټ نه دي، خو الحمدلله دغه علماء کرام راولګېدل او په کور باندې میلادونه موږ له وکړل، کور په کور باندې موږ له شبینې وکړې او تیر په تیره باندې په یو لوی پینډال باندې په یو لوی میدان باندې چې هلته ډېر پروګرامونه به کېږي. کله به د سیاسي نقطې نظر باندې کېږي او کله به په بل نقطې نظر باندې کېږي. خو الحمدلله هغه پینډالونو به ډېر پروګرامونه لیدلي وي، اجتماعات به لیدلي وي، سیاسي جلسې به لیدلي وي. خو الحمدلله د خیبر علماء کرامو په هغې پینډال او چې کوم ځای کې جنازه کېږي، چې کوم میلاد مصطفی علیه الصلاة والسلام دې کال باندې هغې خلکو هغې میدان او هغې سیمې ولیدو، داسې پروګرامونه دغه پینډال په ژوند کې چېرته نه دي لیدلي. دا هغه خدمات دي چې دغه علماء کرامو په توسل باندې روان دي، د دوی په خدماتو باندې. او د هغې خدماتو یو نتیجه دا هم ده چې موږ تاسو ناست یو، چېرته ناست یو، موږ ستاسو د هغې ولی په یاد کې ناست یو، د هغې فقیر په یاد کې ناست یو، د هغې درویش په یاد کې ناست یو، هغې عارف بالله په یاد کې ناست یو، هغې غوث اعظم په یاد کې ناست یو، هغه قطب دوره په یاد کې ناست یو، هغه غوث الاغیاث په یاد کې ناست یو، هغه قطب الاقطاب په یاد کې ناست یو چې چاته محبوب سبحانی وایي، چاته غوث سمدانی وایي، چاته شهباز لامکانی وایي، چاته عبدالقادر جیلانی وایي، چاته محین الدین وایي او چاته د حضور مبارک نوسې وایي. هغه مبارک په یاد کې ناست یو. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جشن عید میلاد النبی 11ویں شریف حاضرینو، دا 11ویں شریف او دغه کم ټکي دي او کم اصطلاحات دي زمونږ ستاسو د علاقو په وطن باندې دا څیزونه چونکې نه دي شوي، نه م دي پېژندلي. خو زه به د خپلې علاقې په مناسبت باندې دا خبره په ساده الفاظو کې نه ووایم او انشاءالله علماو دا اراده کړې ده چې کال په کال باندې به غټ میلاد شریف هم مناویږي، کال په کال باندې به 11ویں شریف هم مناویږي. او علماء کرامو ته یو درخواست کوم چې په محرم کې به انشاءالله پیغام اهل بیت او پیغام صحابه پروګرام به انشاءالله العزیز مناوو. دا پروګرام به کېږي. حاضرو تاسو ته دا عرض کول غواړم چې دا 11ویں شریف او د حضور غوث اعظم رحمت الله علیه مبارک په یاد کې مونږ راجمع یو. دا ولې راجمع یو؟ یاد ساتئ مسلمانانو، زما مشرانو کشرانو، خاص کر د مدرسې طلباء کرامو روحانی څلور سلسلې دي. لکه څنګه څلور غټ غټ مذهبونه دي، امام اعظم صاحب مذهب، امام شافعي صاحب مذهب، امام مالک صاحب مذهب، امام احمد بن حنبل صاحب مذهب رحمهم الله تعالی. دارنګې لکه څنګه مذهبونه څلور دي، دارنګې د روحانیت یو څلورې غټې سلسلې دي. هغې سلسلو ته یو ده قادری شریفی سلسله وایي، بله نقشبندیې سلسله وایي، بله د چشتیې سلسله وایي او بله د سهروردیې سلسله مبارکه وایي. دا څلور سلسلې دي او د څلورو امامانو باندې مشهورې دي، صوفیه کرامو عارف بالله باندې مشهورې دي. په دغې څلور واړو سلسلو کې ټولې سلسلې مقدسې دي، مبارکې دي، بزرګې دي. خو دا څلورو سلسلو کې ټول نه درنه او لویه سلسله دا قادریه سلسله ده. او دغه قادریه سلسلې ته قادریه ځکه وایي چې دغه سلسلې ابتدا د دغه سلسلې مقتدا او د دغه سلسلې آغاز چې دی دا حضور عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ته شوی دی. قادریه ورته وایي ځکه چې دا عبدالقادر
نو قادر د وجنا دا قدریه سلسله شوا او یاد ساته مونږ منځو ولې مونږ راجمه ولې شو مونږ په دغه غرونو په دغه سیمه کې ولې کې ناستو یاد ساته وجه دا ده چې مونږ د خپلو د لنډي کوتل شریف د صاحبانو سره تعلق دی او د مونږ د صاحبانو مبارکانو سلسله دا قادریه سلسله ده دا جګل سے مبارک رحمت الله علیه سلسله دا د قادریه سلسله وا دا د بابا جی رحمت الله علیه سلسله دا د قادریه سلسله وا د شوجینه د پېښور رحمت الله علیه سلسله دا د قادریه سلسله ده د پیر مانکی شریف مبارک رحمت الله علیه سلسله دا د قادریه سلسله ده د حضور سیدو شریف سواد صاحب رحمت الله علیه سلسله دا د قادریه سلسله ده او دا رنګ د سه مبارک رحمت الله علیه نوالا تر حضور غوث اعظم رحمت الله علیه پورې دا ټوله سلسله دا د قادریه شریفه سلسله ده نو مونږه حق داده زمونږ باندې صاحبانو د خپل مشرانو د مشایخو حق داده چې دا غوي سلسله مونږ آباد کو دا غوي نسبتونه مونږ آباد کو او په دغه سلسله کې د حضور غوث اعظم رحمت الله علیه تعالی علیه دا سلسله مونږه دا وایو چې آباد ده خو مونږ په دغه محافلو او په 11 شریف په دغه نسبت باندې مونږه د ځانونو خیسته کېدو کوشش کوو یاد ساتئ یو لفظ ساده ساده به وایم چون کې اول ځل دی دا 11 ورته ولې وایي علماؤنا منقول ده توجه به غواړم تېره شوې میاشت چې کومه ده دا د 12 میاشت ده 12 میاشت ورته ولې وایي ځکه چې په 12 تاریخ باندې حضور مبارک پیدا شوی دی ځکه 12 میاشت ورته وایي دغه ته 11 شریف میاشت او د 11 شریف پروګرام ځکه وایي چې نبی پاک په 12 باندې پیدا شوی دی او عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه د دغه اسلامی میاشت په 11 باندې وفات شوی دی په 11 تاریخ باندې وفات شوی دی نو ځکه ورته 11 ځوان وایي چې په 11 تاریخ باندې وفات شوی دی ځکه ورته 11 وایي د 11 خیریات ورته وایي ځکه چې د حضور غوث اعظم رحمت الله علیه په 11 تاریخ باندې مشهور قول مطابق د دغه دنیا نه پرده شوې ده او دویم نمبر علماؤنا دا منقول ده چې حضور غوث اعظم رحمت الله علیه با په هر میاشت کې په 11 تاریخ باندې نبی پاک پس ایصال ثواب او خیریات وکړو نو بیا د عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه شاگردانو خلیفګانو مریدانو به هم د حضور غوث اعظم رحمت الله علیه طریقه خپل کړه او په هر میاش باندې با د حضور مبارک پسې به ایصال ثواب د پاره خیرات کولو نو پاغي نسبت باندې چې دا ایجاد او داسیز حضور غوث اعظم رحمت الله علیه بکولو نو هغه نسبت باندې د 11 شریف په نسبت باندې د دې مبارک پسې خلک ایصال ثواب کوي چې څوک د قادریه سلسله په بیعت باندې موصوف شوی وي په بیعت باندې منور شوی وي هغه قادریان چې د صاحبانو مبارکانو مریدان دي په پیښور کې او په ټول پاکستان کې په ټول دنیا کې د ټول نه زیات مریدان چې دي دا د قادریه سلسله دي او په دغه روحاني میاش کې بابرکت میاش کې د 11 ځوان رحمت الله علیه په نامه باندې د ایصال ثواب د پاره د 11 خیرات کوي خو یو پښتنو کې زمون په سیمه باندې یو خبره ده چې مونږه بزرګ میاش کې 11 خیرات کوو د بزرګي په میاش کې کوو خو یاد ساتئ هغه ټیک ده هم ثواب دی او ښه خبره ده خو صحیح خیرات د 11 ځوان په دا میاش کې دی ځکه چې په دغه میاشتې په 11 باندې دغه دنیا نه پرده کړې ده د دغه میاشتې په 11 باندې دغه دنیا نه دوی رحلت فرمایلی دی نو 11 ځوان خیرات چې مونږه په بزرګ میاشت کې کوو هغه هم ټیک دی ثواب هم ملاویږي څه خبره پکې نشته خو صحیح مناسبت چې دی هغه په دغه میاشت کې دی او یاد ساتئ حضور غوث اعظم رحمت الله علیه د دغه میاشتې په 11 وفات شوی دی خو حضور غوث اعظم رحمت الله علیه یکم رمضان باندې پیدا شوی دی یکم رمضان باندې پیدا شوی دی او دا خبره کوم او بیا دعا طرف ته زو توجه غواړم حضور غوث اعظم رحمت الله علیه والد سے ابو صالح موسی جنگی دوست رحمت الله علیه پخپل فرمائی
او دا در سره په زړه باندې ولیکئ او بیا درته جمله وایم چې دا زړه باندې ځان سره ولیکئ د دې دپاره بیا هغه وجه درته وروسته وایم. حضور غوث اعظم رحمت الله علیه والد سے فرمائی چې شپې زه ودوم. حضور غوث اعظم رحمت الله علیه مور طرف هم سید دی، حسینی سید دی، او د پلار طرف هم سید و حسنی سید رضی الله تعالی عنهم. والد سے فرمائی زه شپې ودوم، مال د دواړو جهانو سردار جناب محمد رسول الله ټول وای صلی الله علیه و آله وسلم په خوب کې رالو او راته وی فرمایي چې ابو صالح خوشخبری راستا د پاره د ستا جولې ته داسې معشوم راتلونکی دی چې هو ولی و محبوبی و محبوب الله. اے ابو صالح د ستاسو داسې بچی پیدا کیدونکی دی چې حضور ته فرمایي دا زمام دوست دی، دا زمام محبوب دی، او داسې معشوم پیدا کیدونکی دی چې دا د رب ذوالجلال محبوب دی. او ورته وی فرمایل حضور مبارک ورته وفرمایل چې ای ابو صالح داسې معشوم پیدا کیدونکی دی چې لکه څنګه په پیغمبرانو کې خدای پاک ماله مرتبه را کړې ده، د ستا بچي له به خدای پاک په اولیاء کرامو کې داسې مرتبه ور نصیب کړي. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. جشن عید میلاد النبی 11 شریف. حاضرینو بیا ورته په دغه خوب ترجمانی کوي مولانا روم رحمت الله علیه او ارشاد فرمایي چې غوث الاعظم در میان اولیاء، غوث الاعظم در میان اولیاء، چو محمد در میان انبیاء. مولانا روم رحمت الله علیه د خوب تعبیر او د خوب معنا او تشریح په خپل شعر کې کوي او د حضور مبارک فرمان په دغه شعر کې خلکو ته بیان فرمایي چې لکه څنګه حضور مبارک ته په اولی پیغمبرانو کې کومه مرتبه ملاو ده، همدغه شان د حضور غوث اعظم رحمت الله علیه مبارک ته د منصوصي اولیاء کرامو نه علاوه دغه لوړه او دنګه مرتبه ورته ملاو ده چې کوم یو معشوم مقام داوي چې حضور مبارک خوشخبری اول نه ورکوي او چې کله مور بیبي فرمایي چې کله ما معشوم پیدا شو او دغه معشوم ما سحر کې چونکه سبا له روجه وه ما د اذان نه بعد معشوم په ژړا شو چې کله مې سینې ته واچولو او کله مې پیو ته واچولو نو پی نسکل چې کله د ماښام اذان وشو هغه نه بعد یې پی شروع کړل. مور بیبي فرمایي چې د ما بچی د معشوم توب نه د الله ولی و، معشوم توب د اولنۍ ورځې نه عبدالقادر به روژه نیوله. روان کال له اختلاف شو، روان کال له اختلاف شو چې نن روژه ده او که نه. لکه موږ ستاسو وطن کې نن روژه ده او نن روژه نه ده، نن شته او نن نشته. 9:10 بجو ټیم دی، زنانه د ساداتو کورنۍ لرالې او د عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه مور بیبي ته فرمایي چې تاسو هم سادات یې، تاسو نن څه وایئ چې نن روژه شته او که نشته، نن روژه ونیسو او که وی نه نیسو. مور بیبي عبدالقادر جیلانی رحمت الله علیه ورته فرمایي چې د ما خدا ده ما نن روژه نیولې ده او زه نن وایم هم داسې چې نن روژه ځکه ده چې کله عبدالقادر پیدا و په کوم رمضان باندې پیدا و په هغې رمضان باندې ټوله روژه نیولې وه. نن روژه ځکه ده چې نن عبدالقادر پی نه دي څکلي، نن عبدالقادر پی نه دي څکلي. زه کله سینې ته واچوم نو مخ اړوي ما ته دا پته لګي چې د ما عبدالقادر نن روژه نیولې ده، نن د ټول امت مسلمانانو دپاره روژه ده. الحمدلله زمونږ ستاسو چې د کمې هستې د پاره راجمع یو هغې باندې ډېرې خبرې دي او انشاءالله د 11 شریف دغه لویه سلسله به تر قیامته پورې انشاءالله جاري و ساري وي. خو جا کومه جمله درته عرض کول غواړم هغه جمله دا د حاضرینو چې خوشقسمتي ده د صاحبانو مبارکانو سره د عقیدې او د محبت او د پیرۍ او د مریدۍ چې چا تعلق او تړون دی. خوشقسمتي د هغې خلکو دپاره چې موږ مشران هغه تیر شوي دي چې په ماشومتوب کې روژې نیولې دي. زموږ مشران هغه تیر شوي دي
د هغه 11 غوثان زمونږ هغه تیر شوي دي چې هغوی ته د حضور مبارک بشارتونه د پیدایش نه مخکې د هغوی والدینو ته ملاو شوي دي. او زه جمله په دې باندې د خپلو خبرو اختتام کوم په دې جمله باندې چې الحمدلله که مونږ ته پیغمبر ملاو دی هغه پیغمبر اعظم راته ملاو دی، که مونږ ته قرآن ملاو دی کتاب اعظم راته ملاو دی، که مونږ ته امام ملاو دی امام اعظم راته ملاو دی، او الحمدلله مونږ ته که غوث ملاو دی غوث اعظم راته ملاو دی. سبحان الله. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. حاضرینو یاد ساتئ، گواه اوسئ په دې ځای باندې چې موږ خو د خپلو مدارسو د طلبا علماو 11 شریف ته خو تاسو عوامم کثیر تعداد باندې راغلی یې، انشاءالله گواه اوسئ په دې باندې چې زمونږ دغه روحاني سلسله دغه 11 شریف دغه سلسله تر څو وخته پورې آباد وي، دا وطن بم آباد وي، علاقه بم آباد وي، مدارس بم آباد وي، جماعتونه بم آباد وي، او انشاءالله زمونږ استاسو زړونه به د الله او د الله د رسول په نور او په یاد باندې همیشه د پاره یاد وي. دا 2-3 خبرې ما وکړې، یقینیم زیاته دا وخت مختصر دی، خو زمونږ دا ابتدا ده. الله کریم په خپل بارگاه کې قبول او مقبول فرمایي او رب ذوالجلال د مونږ استاسو دا سلسله د اخلاص نه ډکه کړي او تر قیامت مازیګره پورې د الله کریم د 11 شریف د 12 شریف او د حسنین و کریمینو دا تعلیماتو والا ډک محفلونه همیشه د پاره قائم او دائم ساتي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. په شوق باندې درود شریف وایي. په شوق باندې دعا وکړئ. امین. الحمد لله رب العالمین والصلاة وعلى آله واصحابه وذرياته واهل بيته اجمعين. رب کریمه دستا په بارگاہ کې مونږه ناتوانو بیکارا ګناهګارا عاصیانو لاسونه اوچت کړي. رب کریمه دا حاضری زمونږ قبول او مقبول فرمای. او تاسو ته پته ده چې مونږ په تیر غټ میلاد شریف کې روان کال د درود شریف د پاره مونږ چې کوم اعلانونه کړي دي او علماء کرامو مهنت شروع کړي دي، او زما یو الحمدلله یو نیټورک دی د درود شریف والا چې مونږ تر اوسه پورې کم درود شریف ماخامه پورې ما را جمع کړی، دلته علماء کرامو را جمع کړی. ایریان و پاتې شي چې په دغه یو میاشت تقریبا پوره کیدون کې دا 17 ارب 2 کروڑ 3 لاکھ 59,473 بار درود شریف ویل شوی دی. 17 ارب درود شریف او څه پاسه 2 کروڑه 17 ارب څه پاسه 2 کروڑه زری درود شریف ویل شوی دی. او دا مونږه الله په بارگاه کې وړاندې کوو چې د دې ثوابونه حضور مبارک ته او کل پیغمبرانو ته او تمام اصحابه کرامو ته تمام اولیاء کرامو ته حضور غوث اعظم رحمت الله علیه ته او زموږ استادو ټولو مشایخ او مشرانو شهداء اهل سنت ته وړاندې کوو او خپل مور او پلار ته وړاندې کوو. خدای پاک پوره ثوابونه ورو رسولې کې خدای موږ میلادونه همیشه د پاره په درودونو باندې آباد وساتي. زمون کورونه زمون وطنونه همیشه د پاره د الله او د الله د رسول په یاد باندې ودان وساتي. دعا وکړئ چې رب کریمه زمون انیک حاجات پوره کړي، څو قرضداري قرضونو نه اخلاص کړي. رب کریمه څو بیماران دي صحتونه ولور کړي، څو په سفر باندې سفرونه به خطر کړي. زمون ترانسپورت کاروبار دی خدای برکتونه پکې نازل کړي، قرضونه خلاص کړي، د چا قرضونه بندي قرضونه را خلاص کړي. رب کریمه مونږه مدارس دي علما دي طلبا دي دغه ټول علما او طلبا او مدارسو ورځ په ورځ باندې ترقی ور نصیب کړي. څوک د روپے خېګړه وسره کوي خدای د کربونو بدله ور نصیب کړي. څو بیماران دي شاکر اجي سیب دي دارنګ نو ډېر ملګری دوستان دي د مدرسو معاونین دي زموږ ناظم سے بعض علما بعض والدینو څو بیماران دي خدای پاکه شفای کامله عاجله نصیب فرمایي. یو کس پاسپورت کې د خیر عبدالرحمن نجیز وای دا
بهر مرکزی میډیکل کې څه فرق دی او اسنان او جی زمونږ مفتی حسنین سے بیمار دی اغتم الله صحت ورکی محسن سے بیمار دی اسپیټال کې اغتم الله صحت ورکی او یو کس ته بار ملک غزي خدای پاک د ټولو سفر به خطر کړی او دعا او چې رب کریمه مونږ بسو او زمونږ دعاګانې بسوي ځان راته معلومه ز څومره خیم ژبه راته معلومه څومره پاکه ده څومره ګناهګار ده لاس راته معلوم دی سوچ او ضمیر راته معلوم دی خدای زمونږ دعاګانې د قبلېدو نه دي خو خدای پاک هغه دعاګانې چې د احد په شپه باندې حضور فرمایلی دي د جنگ بدر په میدان باندې حضور فرمایلی دي هغه دعاګانې چې بیت المقدس کې حضور مبارک فرمایلی دي پیغمبرانو په امین ویلې دي حضور فرمایلی صحابه په امین ویلې خدای هغه دعاګانو کې مونږ لویه برخه نصیب کې خدای هغه لویو خلکو دعاګانو کې مونږ لویه برخه نصیب کې رب کریم د دنیا حاجتونه پوره کې د آخرت حاجتونه پوره کې ګناهونه زمونږ معاف کې نیک اعمال زمونږ قبول کې او په دغه میلاد شریف کې دغه علماو چانده کړی دا لس او شل او دیش روپۍ چولې دي خدای پاک په دغه 11وی شریف په دغه پروګرام کې چې چا څه تعاون کړی دی او څوک یې کوي خدای دواړه جهان کې د خپل شان مطابق بدله ور نصیب کې خدای پاک موږ اخر خاتمه بالایمان کې او دعا وکړي ملک پاکستان په یو بل طرف باندې سیاستدانانو روان کړي دي خدای موږ سیاستدانان نیک عمل کې په خپل منځ کې اتفاق او اتحاد نصیب کې دا منګای خدای پاک په سسته باندې بدل کې اختلافات په محبت باندې بدل کې او موږ صاحبانو د دعاو کې چې خدای پاک ژوندۍ صاحبانو لا ترقی صحت عافیت برکتونه ور نصیب کې صاحب مبارک رحمت الله علیه بابا جی رحمت الله علیه اجګو سے مبارک رحمت الله علیه ټول د قادریه سلسله صاحبانو رحمهم الله تعالی خدای درجات بلند کې شهداء اهل سنت درجات بلند کې رب کریمه د دغه دنیا نه چیزو د کامل ایمان سره د مرګ د شهادت سره د ستا د حبیب د رضا حاصلې دو په حالت کې په دغه کلمې سره دغه دنیا نه بوتلې کې چې لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم.